نو دې کې د مؤمنانو دغه صفت دی چې سحر په وخت کې دوی استغفار کوي، د سحر په وخت کې استغفار کوي. صاحب د روح المانی او حدیث پاک دلته ذکر کړي چې یو سړی په قبر کې پروت وي او داغه एकदम مرتبه اوچته شي، نو د الله نه سوال کوي وي خدایا زما دا مرتبه په څه باندې اوچته شوه؟ نو الله ورته وایي دنیا کې د یو نیک بچی پرېښی دی، هغه ستا دپاره استغفار وکړو نو د هغې په برکت مې ستا مرتبه اوچته کړه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زه روزانه 100 پیرې په خپل استغفار کوم، حالانکه زما مخکینی رستنی ګناهونه معاف شوي دي، نو تاسو استغفار کوئ. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې مونږ ته دا حکم شوی دی چې کم از کم د سحر په وخت کې مونږ اویا پیرې استغفار کوو، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او حدیث مبارکو کې یو استغفار راځي، د بخاری شریف حدیث دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې کوم یو بنده دا استغفار وی اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي. دا استغفار وی نبی کو دې بنده په یقین سره د اورځي دا استغفار وی او د ماښام نه مخکې دې بنده له مرګ راغی نو دا بر جنتیانو نه. او که کم یو بنده ماخوستن سملاسته او دا استغفار وی او د سحر نه مخکې دې بنده له وفات راغی نو دې بر جنتیانو نه.